الرحمن الرحیم لا ریب فی هغه چې شک نشته پدې کې دا درېمه جمله ده. اوله جمله الف لام میم هغې کې اعلان د تحدیو. دویمه جمله ذالک الکتاب هغې کې اعلان د کمال د کتابو. دریمه جمله لا ریب فی دې کې اعلان د نفع د ریب د کتاب نه. د کتاب درې صفتونه ذکر کوي. یو صفت د الکتاب، دویم صفت د لا ریب فی، دریم صفت د هدی للمتقین. د دې صفت او مخ کی صفت په منځ کې فرق دی. مخ کی صفت ایجابی صفتو، دا کتاب کامل کتاب دی. دا صفت سلبی صفت دی، ریب پکې نشته. دا جمله په مخ کې جمله عطف نکړه، یا خدا نتیجه د مخ کې جمله ده او یا دلیل د مخ کې جمله ده. که نتیجه د مخ کې جمله شي نو بیا به معنا داسې شي دا کتاب کامل کتاب ده. لا ریب فی زکه خو پکې ریب هم نشتا، او کدا دلیل شي د ما قبل بیا به معنا داسې شي دا کتاب کامل کتاب دی. لا ریب فی ریب پکې نشتا. هر هغه کتاب چې هغې کې ریب نه وي هغه کامل کتاب وي، نو دا کتاب هم کامل کتاب دی. دا به دلیل شي د کمال. داسې هم کیدی شي چې لا ریب فی دا دعوه شي ذالک الکتاب ورته دلیل شي دی کتاب کې ریب نشتا. ولې نشتا؟ ځکه کامل کتاب دی. هر کتاب چې کامل کتاب وي هغې کې ریب نه وي، نو دی کتاب کې هم ریب نشتا. داسې هم کیدی شي چې لا ریب فی دعوه شي هدی للمتقین ورته دلیل شي. د دې څلورو جملو په منځ کې تناسب ډیر مضبوط دی. نو که دا دعوه شي نو دی کتاب کې ریب نشتا. ولی ځکه هدایت دی د متقیانو دپاره. هر هغه کتاب چې هدایت دی د متقیانو دپاره هغې کې ریب نه وي، نو دې کې هم ریب نشتا. دلته اعتراض دی، هغه دا د چې لا ریب فیه کې دا فیه ضمیر کتاب ته راجع دی. کتاب کې ریب نشتا، او کتاب خو تصور دی، مفرد دی، او ریب خو متعلق کیږي، شک متعلق کیږي تصدیق پورې نه تصور پورې. څنګه وایي دی کتاب کې ریب نشتا؟ جواب دا دے لا ریب فیہ انہ منزل من عند اللہ. ریب نشتا پدے خبر کی چې دا د الله د طرفه منزل دے. دا بیا تصدیق شو. امام بیضاوی رحمہ اللہ دو خبر بیانای، دو بحثا. اول بحث یو اعتراض او د هغې دو جوابونه. معناه انه لوضوحه دی زینب بیان شي والریب فی الاصل پورې. دیم د لفظ د ریب تحقیق کوي. ریب ستوي والریب فی الاصل مصدر را بنی. نو اول بحث اعتراض دا دی چې دلته خو نفی د ریب وشو په طریقې د استغراق سره، بالکل دې کې ریب نشتا.
حال دار چې خلکو خو پکې ریب کړی کنه ډیر خلکو پکې شکو که شک پکې نه وای نو خلکو ولې نه مانه سمنون کی یاره زمانہ کې سن منون کی دا نه منون کی پکې شک کوي کنه او دلیل هم دا دی و ان کنتم فی ریبین الله وی کتا سو په شک کې ای دا ان دلالت پدې کوي چې شکون کې پکې شته څنګه وای چې ریب پکې نشته نو دی اول جواب کوي لاره بفی مانا دا نه دا چې شکون کې نشتا بلکې معنا او مطلب دا چې دا محل دریب نه دی کتاب محل دریب نه دی کدا شکون کې لږ عقل استعمال کی لږ سوچ کی نو دی به د خپل شک نه راوګرځي د دوی شک په ضد وینات عدم تأمل بنا دی معنا د لاره بپی دا معنا چې دا قرآن محل دریب نه دی نفی د مرتابینو نه ده ګورئ معنا دا د چنه دا کتاب لیوضوحه د وجه د وضاحت د دینا وسطوع برهانی د وجه د اوچتوالي د دلیل د دینا بحیث په داسې مکان کې دی لا یرتاب العاقل چې عاقل پکې شک نه کوي بعد النظر صحیح پس د صحیح سوچنا پی کونی وحیان شک نه کوي په دې خبره کې چې دا وحی دا بالغا حد الاعجاز د اعجاز حد ته رسېدلې ده لا دا معنا نه ده چې ان احد لا يرتاب فی ایسو کم پکې شک نه کوي دی باندې دلیل پیش کوي چې شک کوونکو خو پکې شته الا ترى تنغوري الى قولی تعالی دی قول الله تعالی تو ان کنتم فی ریبن کچری تاسو په شک کې ای مما دا کتاب نا نزلنا علی عبدنا فاتو بی صورت من مثلی صورت راوړی د مثل ددنا نو آیت کې خو دا خبره ثابت شو چې خلکو په کې شک کړي کنه څنګه ثابت شو پاینه ما بعد الریب دی الله تعالی لره نه کریب د دوینا بل عرفهم بلکې دوی ته خدا الطريق الموزح له اغلارا چلری کون کې د شک دا وهو غدا دا یجتهدوا فی معارضه نجم من نجومی چې دوی کوشش وکړي په مقابله دی وی حصے کې د حصو د قران نا ويبذلوا فيها غایت جهدهم خرج کې په دې کې انتهایی کوشش د دي حتی اذا عجزوا عنا تر دې چې دوی عاجز شي د دینه تحقق لهم ثابت بچی دوی تا لیس فی مجال للشبهه دی کی گنجائش د شبهه نشتا ولا مدخل للریبا او نه پکې دخل د شک شتا ایز د شک دخل پکې نشتا چې کین واسه کوي وقیل معنا لا ریب فی للمتقین دا دویم جواب دی اعتراض خود در ذهن کشته کنه اعتراض دا چې نه په درې به سلو کړ خلق خو به کې ریب کړي کنه دیم جواب دا دی لارې به پیمانه دادا نشته په دې کې ریب للمتقین پرهیزګارانو لرا متقیان په کې ریب نه کوي نه په درې به خاص شوی دا عام ریب نه په نه ده شوی نو وی لا ریب فی للمتقین دا للمتقین د لا ریب بس خبر ده لا خبر دی نو بیا به ترکیب څنګه شي ترکیب به داسې شي لا به د نه په جنس شي ریبه به موصوف شي فی به جار شي هی به ذوالحال شي هدن به حال ذوالحال سره د حال نه مجرور دی فی جار سره د مجرور نه متعلق سے تر کائنن پوری کائنن صيغه د اسم فاعل سره د فاعل او د متعلق نه صفت درایبا موصوف سره د صفت نه اسم د لاش او هدن دا دغه للمتقین خبر الک تاسو په پوښی لا ریب فیه للمتقین لا ریب فیه هدن للمتقین دا هدن دا به حال نشت شک پدې کې پدا سے حال کې چې هدایت د متقینانو د پاره تاسو به پوښی کې به پوی نشئ
ګوره وقیل چاویل معنی دا دا لا ریب فی هدن لا ریب فی للمتقین نو هدن بیا ترکیب کې سواقع سے و هدن حال دے دا ضمیر نه چې کوم مجرور دے په فیه کی سوال دار چې هدن کې بیا عامل څوک دی جواب دا دے والعامل فیه ظرف عامل پدې کې هغه ظرف دی چې واقع دی صفت د منفی صفت د منفی دی یعنی متعلق د ظرف کائنن پکې عامل دی چې متعلق د ظرف دی او صفت د منفی واقع شوی دی چې ریب دی ریب منفی دی دې صفت دی کائن الکه تاسو په پوښتای لیکن دا توجیه قیل سره ذکر کړ قیل ذوب ته اشاره وکړه دا جواب درې وجو نه ضعیف دی یو وجه دا ده د دې جملې مقصد بیان د کمال د قرآن دی او کمال به هله راشي چې نه پې د ریب په طریقې د عموم سره وشي او دلته نه پې د ریب په طریقې د خصوص سره وشي چې متقیان دي هلکه پې پوه شئ نو دا توجیه ځکه ضعیفه ده هلکه تاسو په دې توجیه پوه شئ دویمه وجه د ذوب دا ده چې د نحویانو په نیز دا مشهوره ده چې د لا نه وروسته ظرف راشي هغه خبرې د لا دپاره صفت د اسم د لا دپاره نه وي او دلته فیه د صفت جوړ کړه د چا د ریبه دپاره هلکه پې پوه شئ دوه وجې د ذوب درېیمه وجه د ذوب دا ده ذوالحال مقیدی په حال سره او نه پې ورته متوجه شوي چې لا ده نو نه پې قید ته راجع ده معنا به داسې شي ریب پکې په هغه وخت کې نشته چې هدایت وي د متقیانو دپاره یا لکه دا ریب فیه ریب نشته هغه ریب نشته چې کاین وي په دې کې د متقیانو دپاره یا لکه لا ریب فیه هدن ریب نشته هغه چې ثابت وي په دې کې په داسې حال کې چې هدایت دی د متقیانو دپاره د متقیانو دپاره چې هدایت وي بیا پکې ریب نشته هلکه تاسو پې پوه شئ نه پې د ریب مقیده شوه په قید د هدایت سره او حال دا قرآن هدایت وي او که نه وي نو ریب پکې نشته دا هدایت خو اثر د قرآن دی هدایت پکې شته البته د دې درېیمې وجه د ذوب جواب کېدی شي چې دا هغه وخت کې کېږي چې حال منتقلی دلته خو حال لازمه دی که هدایت خو د قرآن سره نښتی دی قرآن نه هدایت جدا کېږي نه جدا کېږي که والریب فی الاصل مصدر رابن الشیء یا لکه یو ریب دی او یو شک دی فرق پکې شته که یو دی فرق پکې شته ریب مقید دی او شک مطلق دی ریب هغه شک سړي زړه کې شک راشي تساوی د امرینو راشي تاسو پې پوه شئ نو گویا کې د ریب او د شک په منځ کې عموم خصوص مطلق دی هر ریب شکی او هر شک ریب نه بعض شک ریب وي او بعض شک ریب نه هلکه تاسو پې پوه شئ و دلته به په تاسو اعتراض وارد شي چې دلته خو بیا نفی د ریب وشوه څه وشو لا ریب فی نفی د مقید وشوه یا نفی د خاص وشوه او نفی د خاص خو مستلزما نفی د عام لره نه کنه ریب پکې نشته نو شک خو نه دی نفی شوی سوال باندې پوه شئ نو که تاسو جلالین وغیره وګورئ نو هلته د لا ریب نه وروسته وایي ای لا شک فیه ریب د شک په معنا دی تاسو پې پوه شئ دلته خاص د عام په معنا دی تاسو پې پوه شئ مقید د مطلق په معنا دی تاسو پې پوه شئ لیکن دا جواب ګورئ ضعیفه دی ضعیفه په دې دی چې شک هم د عربی لغت لفظ دی او ریب هم د عربی لغت لفظ دی نو الله تعالی دا یو لفظ د بل په ځای کې ولې ذکر کاوه چې شک مرادو نو شک لا شک ولې نه ویلې هلکه پې پوه شئ چې شک مرادو نو لا شک ولې نه ویلې تاسو پې پوه شئ نو د دې صحیح جواب دا دی چې دلته نفی د واقع شوی ده
نه په د ریب شوې ده په طریقې د واقع سره. واقع داسې وه چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې شک و مع تهمتن. لکه په پوه شئ په نبي علیه السلام خو تش شک نه و د خلکو چې دا قرآن د الله کتاب دی که نه دی، بلکې شک و مع تهمتن چې دا دروغجن دی. د یهودیانو د نصاراو د مشرکان مکه شک و مع تهمتن. لکه په پوه شئ نفی د هغه څیز شوی ده چې کم په کم حال کې واقع و کم شی. هلکه په پوه شئ نو ځکه ریب ذکر کړی او شک نه دی ذکر کړی، دا ریب فیه ویلی دي. تاسو په پوه شئ والریب فی الاصل، ریب په اصل کې مصدر دی. رابن الشیء اذا حصل فیک الریبه، چې کله حاصل شي پتا کې الریبه بیچینی. رابن الشیء معنا بیچینه کړم دی شي، بے آرام کړم دی سیز. وهي دا ریبت څه ته وایي؟ قلق النفس، بیچینی د زړه، و استرابها استراب د هغې ګډوډېدل، ګډوډي زړه بې آرامۍ، دې ته ریبت وایي، ریب ورته وایي. سمیه به شک، ونومولی شو په دې ریبت ریب سره شک. ولی لأنه ځکه دا شکم یقلق النفس، زړه بیچینه کوي کنه. څه کې د شک پیدا شي نو ډېر به بې آرامه. چا شک دی نه وي ایستلی نو تر هغې پورې به خفه وي، زړه به دې آرام نه کوي. ویزیل التمانین، ته آرام ختمی. وفي الحدیث، حدیث کې راغلی دع ما یریبک الی ما لا یریبک، هغه څه پرېږده چې تا شک کې اچوي، هغه څه ته پرېږده چې شک کې دې نه اچوي، یقیني کار وکړه. ولې؟ فإن الشک ریبة والصدق طمانینة، ځکه شک ریبة بیچینی ده او صدق طمانینة آرام دی. طبیعت به دې برابري چې رښتیا وایي، او چې دروغ وایي خفه به یې چې خلک خبر نشي. هلکه بیا به دروغجن خو په آرام نه وي، زړه دغه یي ګډوډ. نو دلته محل استشهاد دا دی فإن الشک ریبة، ریبتون خبر د ان د حمل د په شک. نو که چېرته ریبتون بعینه شک وی نو بیا په حمل نه صحیح کېده، بیا خو انسان شک نه حمل اولی شک نه. لکه فإن الشک شکن، نو معلومه شوه چې ریبت څه ته وایي؟ بیچینۍ ته وایي. دویم دا دی چې ریبتون په مقابله د طمانینتون کې راغی. طمانینه آرام ته وایي، نو ریبت به څه ته وایي؟ بې آرامتیا ته. فإن الشک ریبتون، شک بې آرامتیا ده، او صدق چې کوم دی طمانینه ده. ومنه د دې لفظ نه ریب الزمان هم دی، لنوایب حوادثو د زمانې ته، د زمانې حوادثو ته څه وایي؟ ریب الزمان. او دا حوادث د زمانې ته ریب الزمان ولې وایي؟ ځکه سړی بیچینه کوي که نه، بې آرامه کوي. هلکه پې پوه شئ. بس دی درود شریف.